بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني دا کتاب چې شروع شوی د علم البيان نو دوی چې زه تاسو د دریو خبرو په ذکر کوم په دې کتاب کې یو به تشبیه کوم یو به د مجاز کوم او یو به د کنایه باس کوم نو هغه تشبیه مختلف تقسیمات او اقسام دا په مختلف اعتبارات سره خلاص شول بس په خاتمه کې یو خبره زمانه پاتې شوی نه هغه راته کومه و چې دا تشبیه نه دا د قوت مبالغه په اعتبار سره چیرې په دې کې د ارکان ذکر شي کنه په اعتبار د ذکر د ارکان سره ترک د ارکان سره په دې کې چې په کومو کې د ارکان په کې څه ذکر شي څه په کې نه ذکر شي نو په کم ارکانو ذکر کولو سره مشبہ کې قوت پیدا کیږي مبالغه په کې پیدا کیږي او په کومو کې د مبالغه ته د کمزوري کیږي نو په دې په اعتبار سره وحدت تاسو ته تقسیم کومه نو اول د چلې کنه چې ارکان د تشبیه چې نه غوښتل څه پته چې سوري سلور دي کم دي مشبہ به او ادات الشبه او وجه شبه ما ته فکر ده کتابونو ته نظر مکوي ما ته وګورئ نو چې کله ارکان تشبیه خو سلور دي نو بدی کې بده سری کنه چې یا و بدی کې مشبہ به خو به مذکور وي با د مشبہ به نه غیر خو کېدل نشي مشبہ به به کیسه مذکور وي چې مشبہ به مذکور وي کنه نو بیا د دې دوه وجې دي یو د دوه قسمونه دي یا به دې وي کنه چې مشبہ به مذکور وي او مشبہ به یا سوي محذوف وي مشبہ به مذکور وي یا مشبہ سوي محذوف وي وګوره چې مشبہ به مذکور وي کنه په یو تشبیه کې مشبہ به مذکور وي نو دویم قسم سره چې مشبہ مذکور وي دا درې قسم شوي مشبہ به مذکور وي مشبہ مذکور وي او مشبہ به مذکور وي مشبہ محذوف وي پوه شو به معنی ها نو مشبہ شو مشبہ به شو وس پدې کې چې دا مشبہ هر یو د په دوه قسمه نه چې وجه شی به مذکور ده سه مذکور ده وجه شی به مذکور ده او دا وجه شی به بیا محذوف وي وجه شی به مذکور او وجه شی به دغه شانت چې مشبہ محذوف وي ولدي هم دوه قسمونه دي چې وجه شی به مذکور وي او یا به وجه شی به ترنده بسوي محذوف کړي فوشوي ها وظاهر هر دې نو بیا په دوه قسم دي چې ادات الشبه به بګیا مذکور او یا بګ مذکور نه وي ادات الشبه مذکور او یا بګ ادات الشبه محذوف وي ٹھیک شو لا اددي هم دوه قسمونه دي چې ادات الشبه با مذکور وي او یا به ادات الشبه محذوف وي ذهن کې راځي خبره لگا دغه شانتي د دې وجه شی چې مذکور دي د صورتونه دي چې ادات الشبه به پکې مذکور وي او یا به کې ادات الشبه محذوف وي د دې هم د صورتونه دي چې ادات الشبه مذکور ده او ادات الشبه محذوف ده نو دا ټوټل اته صورتونه شروع سو شلو څنګه به وګورئ وسه یو ما د فکر ده چې یو تشبیه دي مشبہ مذکور وي مشبہ مذکور وي وجه شبه مذکور وي ادات الشبه مذکور وي یو صورت شو پوه شئ دویم مشبہ به مذکور وي مشبہ مذکور وي وجه شبه پکې مذکور وي او ادات الشبه صرف محذوف وي پوه شئ دریم مشبہ به مذکور وي مشبہ مذکور وي وجه شبه محذوف وي ادات الشبه پکې مذکور وي سلام مشبہ به مذکور وي مشبہ مذکور وي وجه شبه محذوف وي ادات الشبه محذوف وي صحیح ولا مشبہ به مذکور وي مشبہ محذوف وي وجه شبه مذکور وي ادات الشبه مذکور وي دا ټول اته صورتونه شول پوه شئ وځري مثالونه وې چې مشبہ به مذکور وي مشبہ به کو پیژنې کړه مشبہ مذکور وي ادات الشبه مذکور وي وجه شبه مذکور وي لکه دما زید اسد في الشجاعه زید كالاسد في الشجاعه زید كالاسد في الشجاعه نو بدی کې مشبہ به څه شي نه نورما اسد پکې څه شي نه مشبہ به را او زید پکې او دا کا پکې او فی الشجاعه وس دا مثال ستاسو باندې کې وساده زید کله اسد في الشجاعه
په دې کې دا ټول موجود دي. اوس په کې کوم څه نه موجود کنه جواب موږ د دې نه لري کوو. وګوره مشبہ به مذکور د جزئین تراول چې څه وبږي مشبہ مذکور د جزء وبږي او وجه شی به مذکور د نو څه وبږي خو صرف ادات شی وبږي نه. نو مثال څنګه شو ویلې زید اسد فی شجاعت ٹھیک شو لا ها دریم راځه مشبہ به مذکور ده مشبہ مذکور ده وجه شی به معذوف ده ادات شی به مذکور ده زید کل اسد ٹھیک شو لا بیا راځه مشبہ به مذکور ده مشبہ مذکور ده وجه شی به معذوف ده ادات شی به معذوف ده زید اسد ٹھیک شو لا ها بیا راځه مشبہ به مذکور ده مشبہ معذوف ده نو چې مشبہ د ورته په دې سرور ورته صورتونو کې بس زید ټکه باندې راغله زید په پکې ځکه لاول تا و چې مشبہ سره مشبہ به مذکور ده یعنی اسد په پکې مشبہ معذوف ده وجه شی به مذکور ده عادت شی به مذکور ده نو سبب ما کل اسد فی الشجاعه کل اسد ٹھیک شو لا ها مشبہ به مذکور ده مشبہ معذوف ده وجه شی به مذکور ده عادت شی به معذوف ده اسد فی الشجاعه اسد فی الشجاعه مشبہ به مذکور ده مشبہ معذوف ده وجه شبه معذوف ده عادت شبه مذکور ده یعنی صرف وسجونه پکې یو پکې مشبہ به مذکور وي یو پکې عادت شبه مذکور وي کل اثر او چې اس پکې نه وي صرف پکې مشبہ به مذکور نه بیا اسدون پوه شئ باندې پوه شئ ها اوس د څه خبره ده چې دا اته صورتونه دي بدی اته صورتونو کې بعضی د تشبیه په اعتبار سره به مبالغه ډیره ده پای قوی دي او بعضی دو پکې قوی دي دو پکې ضعیف دي او سلور چې نه پکې متوسط دي پوه شو به معنی ها دو پکې قوی دي او دو پکې ضعیف دي او سلور پکې متوسط دي پدې کې دا نمبر 1 او نمبر 5 نمبر 1 او نمبر 5 دا پکې ضعیف دي نمبر 1 دا چې پای کې هر څه ذکر وي دا ضعیف دي پوه شئ او نمبر 5 چې صرف دا پکې نشته ده او پکې درې دا پکې دا دو پکې سری ضعیف نمبر 1 او نمبر 5 دا پکې سری ضعیف دي او پدې کې دا اخرنه د ټولو د اخرنه او د سلورم نمبر اخرنه او سلورم نمبر ده دا زید اسد یو دا پکې قوی ده دا پکې سره قوی دی او دا نور چې دی کنه دا متوسط دی سری متوسطو وس ګورا چې دا قوی ولې دی او دا ضعیف ولې دی وای قوی دا ځکه دی کنه چې په دې کې دا تشبیه دومره ډیره ده چې مشبہ پکې پشان د مشبہ به ذکر شوی دی لکه دا په دې کې دا زید په دې کې دا بهادری دونه ډیره ده چې نه پکې وجه شی به ضرورت شته او نه بګه عادت شبه د درسته خدا زید بعینه گویا کې چې دا اسد ده او بدی کې دا اسد چې اس پکې نه ذکر شوی او زید ته اسد ویلو زید ته اسد ویل چې نور پکې اسم نشي مطلب دا چې دا ډیر زیات بهادر ده نو په دې کې دا قوت هغه معنی پکې د مبالغه معنی پکې سیوا ده د تشبیه معنی پکې سیوا ده او چې پکې کې دا ټول ارڅ ذکر شوی کنه نو مطلب دا چې دا زید لکه په دې کې هغه بهادری پکې ډیر زیات نشته ده ځکه وبګه موږ مشبہ ذکر کړی دا مشبہ به په کوم ذکر کړی دا عادت شی په کوم ذکر کړی دا وجه شی په کوم ذکر کړی دا واښوي او دا کل اصلي په شجاعت دا هم ضعیف ته ځکه چې بدی کوم دغه درې وانت ذکر شوی دی او چې په کوم کې بد ذکر شوی جو هغه دغه دی متوسطي لکه په بدی ګوره بدی کې دا عادت شی په کې نشته او وجه شی په کې شته واښوي بدی کې وجه شی به نشته او عادت شی په کې شته چې په دوه عادت شی په وجه شی په پرې دوه کې پکې کدوانه پکې جو هغه ضعیف وي کدوانه پکې نو نابا قوی او که یو پکې نو نو بیا متوسطي لګوره پدی 1 کې او په 5 کې دوه موجود دي کنه عادت شی په کې نو وجه شی په کې عادت شی په کې نو وجه شی په کې نو دا ضعیف دی په نمبر 4 کې او په نمبر 8 کې عادت شی بشته وجه شی په کې شته نو دا سری او په دې نورو کې دا سلور چي دي
پچا کې وجه شی بلا او پچا کې سره لکه ګوره پدې کې څه شری زید اسد فی شجاعت وجه شی بلا او پدې کې ابدا پدې اسد فی شجاعت عادت وجه شبا او کل اثر خو شو دی باندې نو چې وجه شبا او عادت شبا پکې دوانه یي نه بسوي ضعیف او چې دوانه پکې نه بیا بسې او چې یو پکې نه نو بیا با پدې پوښتنه تاسو ها اوس کتاب تو ګورئ چې دا کتاب دا نه ویل کنه اوس به تاسو وینئ کنه دا پوښتنه جو خبره ده سنوي ما خاتمه فی التقسیم التشبیه خاتمه وي دا د مصنفین عادت ده چې کله دوی د اصل سیز نه فارغ شي یو خبره اهمي نه د تتمیمی کلام د پاره دوه غو ذکر کوي په دې کتاب کې لاندې نقشې وستلې ده دې بشرا والا کتابونو کې لاندې نقشې وستلې ده طریقه او مثالونه پکې نه دي لیکلي چې ما دغه شانتاس ته لیکلای و مثالونه پکې نه لیکلي نو په ما کې بده کې بیا فرق سره ها مثالونه بیا سره یاد کوي پکې اوس دا کتاب دا مثالونه او دا ټول قسمونه د پرې کتاب کې شته ما ته په خلاصې په تور باندې وګور په کتاب کې ټول څه لاول به دا خبره کړو زه به دا خبرې کومه یو په کتاب کې دی یا لاندې به شي دي دا نه ورته نه ما دا کنځام مې راته کوي نو زوم دا خبره ده دا ټول به په کتاب کې ویني او ګډوډ خاتمه فی تقسیم تشبیه بحسب القوه و دې خاتمه کې د تشبیه او تقسیم په اعتبار د قوت او د ذوب سره په مبالغه کې به اعتبار ذکر ارکان او ترکیا یعنی په دې اعتبار سره چې ارکان د تشبیه په ذکر شوی او کپره خودل شوی دي وقد سبقوا مخکې خبر دي رشوی ان الارکان اربعه چې ارکان ټول سودي والمشبه به مذکور قطعا مشبه به هو پکې ذکر وی په پکې چې مشبه به پکې نه هو به تشبیه نشونه قطعا خامخه فالمشبه اما مذکور و اما محذوف ګوره مشبه یا مذکور یا محذوف کنا لیکلي مې دي کنه فالمشبه اما مذکور و محذوف وعلى التقديرين او بدوانو تقديرونو باندې فوجه شبه اما مذکور و اما محذوف یا به وجه شبه مذکور یا به کسي بدوو دوه کې کنه څلور څلور نه شو کنه وعلى التقادير او بیا په سلوونو تقديرونو باندې فالادات اما مذکور و اما محذوفه عادات به یا مذکور یا بسوي تفسیر و ثمانیه نو اته قسمونه جوړ شو کنه او اته قسمونه بازار سر نه راولې مشبہ مذکور دا مشبہ به مذکور دا وجه شبه مذکور دا ادات شبه مذکور دا ایک او بیا دغه 2 3 4 5 8 پر پورا پورا چه واعلى مراتب التشبيه في قوه المبالغه او اعلى رټول اوچت په مراتب د تشبيه کې د تشبيه په مراتب کې په قوت د مبالغه کې اذا كان اختلاف المراتب وتعددها کله چې اختلاف د مراتب او تعدد به اعتبار ذکر ارکانه په اعتبار د ذکر د ارکان د تشبيه چې کله ذکر شي بعض ارکان وز بری دای کې چې کنه بری اعلی مراتب تشبیه فی قول المبالغه باعتبار دنده بچا پورې متعلق ده و نو فقول باعتبار متعلق بالاختلاف دا متعلق به اختلاف پورې الدال علیه سوق الكلام ولکه اختلاف وبګ نشته ده نو یا دلالت کې پای باندې سوق الكلام لأن أعلى مراتب التشبيه ذكر أعلى مراتب التشبيه إنما يكون بالنظر إلى عدة مراتب مختلفة وإذا ومختلف طريقو سري فمختلف مراتب سري وإنما قيد ذلك وإذن كده خير وسر ذلك ولا کو چې دا په اعتبار د ذکر د ارکان دي وای په دې تشبيه کې د قوت او ذوب په مختلفو طریقو سره راځي کله کله د سی چې لکه د ادات شبه په اعتبار سره دا ادات شبه په اعتبار سره لکه موږ وای دا مشبہ دا تشبیه چندا قوی ده دا ضعیف ده لکه کاف په ذکر چې موږ وای دا کمزوري ده کأن په ذکر چې موږ وای دا قوی ده دغه شان دي زید کل اسد د وجه شبه په اعتبار سره د مشبہ به په اعتبار سره هم د کېدې شي لکه د زید کل اسد نو بری کې تشبیه سیواله د زید کل ذئب نو بری کې هغه او دغه په وجه شبه په کم ده ندل کې منګه چې تا ته ذکر کړی دی چې زه تا ته قوت او ذوب ذکر کوم نو دا په اعتبار د ذکر د ارکان سره دی په بل اعتبار سره نه دی لأن اختلاف المراتب ذکر اختلاف د مراتب قد يكون باختلاف المشبه به کله کله دا په اختلاف د مشبه به سره لکه زید کالاثر نو دا ابلغ د بلنا او زید کالذئب نو زید کالذئب یا زید په شان د شر مقدار په شجاعت کې دا دینه بلیغ نه وقد يكون باختلاف الادات وكلا كلويدا په اختلاف د ادات سره لکه زید کالاسد او كأن زید اسد نو بلیغ دا كأن زید اسد دا بلیغ د بلنا
وقد يكون باعتبار ذكر الاركان وكلا کله دا په اعتبار د ذکر د ارکان سره چې کل ذکر شي یا بعد زمنګ لا خبره بدی کی ده ها چې ذکر د ارکان د ټولو شوی یا ذکر د ارکان د بعض شوی معنی ان ذکر الجميع کته ټول به ذکر شوی یعنی مشبہ به ادات الشبه وجه شبه به ټول ذکر شي دا په ادنا مراتب کې ده وان حذف الوجه والادات او کچته ادات الشبه به حذف شوی او وجه شبه به حذف شوی نو فاعلاها دا بدی کې بیا سری اعلی ده وچته والا او که چرته دې سړي مطلب دا چې سبق ذکر او سبق ذکر نوي فمتوسط نو بیا دا سړي وقد توهم بعضهم او بعضو پکې دا توهم کړل ان قولي باعتبار المصنف دا قول دی به اعتبار ودا متعلق د قوت د مبالغه پورې فاتور دالین په دې باندې بیا د اعتراض کړي بیان لا قوت للمبالغه عند ذکر جبل الارکان چې کله ټول ارکان ذکر شنو بای کو بیا مبالغه نه راځي نو فالاعلى نو بدی اتو صورتونه کې ټول اعلی هغه حذف وجهه واداته فقط چې پایګه وجه شی و محذفي او ادات شی و بغیم سوي او دا کم صورتونه دی لکه سلورم او بلته و دې په خپل باندې وي ای بدون حذف المشبه چې حذف د مشبه بغنی شي لکه زید اسد نو زید اسد منګه په سلورم نمبر ذکر کړه کنده ذکر کړه بدی کې ګور اساس به ذکر دي مشبه به ذکر دا مشبه به ذکر دا ادات شی به بغشته وجه شی به بغشته او فاقا او ما حذف المشبه یا بګه مشبه ماذا فی لك اسد سو نمبر ده اتم نمبر څه بګی دي صرف بګه مشبه بلا نور بګی سنشته نو ته موږ لیکل لکه چې دا قوی ده ها قوی معنا په اعلی مراتب کې ده نه زید کل اخا نه اسد لك في مقام الاخبار عن زید په مقام کې خبر وکړي زیدنا ثم الاعلى بعد هذه المرتبه بیا د دې اعلانا یو درجه کته چې ایت متوسط وای چې بای کې یو ذکر شوی یا بګه وجه شی به ذکر شوی یا بګه څه ذکر شوی ادا سو صورتونه دي ناورما چلو ایو جو وعده کذالک فقط او ما حذف المشبه یا بګه حذف المشبه شوی لکه زید کالاثر چې په دې کې صرف صادف ته زید کالاثر کې صرف صادف ته نه هو کالاثر په کالاثر کې سبق حذف دي کالاثر کې وجه شبه بقيوم حذفتا او مشبه بقيوم حذفتا عند الاخبار عن زيد کله خبر کوي دینا وانا زيد اسد في شجاعته پدې کې څه چل رہے اجازه شی وبګشتره انا اسد في شجاعته مشبه بقيوم نشتره عند الاخبار عن کله خبر کوي ولا قوه لغيرها او د دین علاوه یعنی دوه ویش ولا وسلول متوسط شولو د دین علاوه د بچری نو بریګه قوت نشته د ضعیف دي وهما الاثنان الباقيان غد باقي دي چای کې څه ذکر یعنی ذکر الاداد والوجه جميعا چې ادات شی په کوم ذکر وجه شی په کوم ذکر وي اما مع ذکر المشبه یا وجه مشبه په ذکر یا په نه ذکر لکه زید کل اصل فی شجاعته پدې کې هر څه ذکر دي او کل اصل فی شجاعته خبر عن زید هغه پوه شو به معنی وبيان ذلك او بیان دې خبره ان القوه اما بعموم وجه الشبه چې دا قوت پدې کې یا خو دې وجه نه ده چې وجه شی په عام د ظاهرا او یا دې وجه نه او بعمل المشبه على المشبه بانه هو یا حمل کول مشبه به په مشبه باندې پرې سره سره چې دا مشبه ده پوښوي فمشتمل على الوجهين جميعا فهو في غايه القوه د کوم چې په دوانو وجو سره دغه وی مشتمل وي یعنی حذف د وجه په کوم شي او اتحاد په کوم راغلی چې دا مشبه ده په مشبه به ده نو دا په غايه قوت کې وما خلا عنهما فلا قوه له او کوم چې دې دوه علاوه دي نو باید قوت نشته یعنی یاخذ او چې یو بګي نه فمشتمل على عليما فقط هو متوسط والله اعلم هغه پوښتنه به معنی یاد بشي دا ها نو دا وجه شی په اعتبار د ارکانو په اعتبار سره چې د ارکانو د ذکر کولو او د عدم ذکر په اعتبار سره د موجود د تشبیه سو قسمونه شولو اته قسمونه شول چې بدوو کې متوسط بدوو کې قوی او بدوو کې قوی او بدوو کې متوسط یاد بشي واړو